درې ډېر بدبخت کسان دي چې الله پاک یې نه خوښوي عند الله. دا درې کسان مبعوث ترین کسان دي. اول نمبر الشیخ الزانی، بډا زناکار چې بډا وي، عمر تیره وي، بیا هم زنا کوي، نو دغه الله پاک باندې ډېر بد لاګي چې ته بډام یې بیا هم دا بد کار کوي. خو ګوره کم بډا چې په بډاتوب کې دا کار کوي، دې د ماشومتوب نه دا عادت جوړ شوی وي چې کله عادت جوړ شي بیا عادت نه بدلیږي. دې وجې نه د بدو عادتونو عادت په ځان کې مه جوړوي چې کله سپین ږیره شي بیا هم ته دغه بد کار کوي. نو اول نمبر بډا زناکار، دا په خدای ډېر بد لګي. دویم نمبر والفقیر المختال، غریب متکبره کس چې غریب وي، په جیب کې دوی پیسې نه وي، بیا هم تکبر غرور کوي. نو که مالدار یې کوي، هغې سره خو پیسې دي، ته یې ولې کوي؟ ته خو تکبر مه کوه، ته خو غریب یې. ته خو چې کله ملګرو سره ګیر شي درته وایي چې بوتل خو راواخله، ډایرکټ ورته وایي بټوه کور کې پاتې دی، نن یې ته راواخله بیا زما نمبر راځي. او چې بدماشي ته یې وګورې، ګریوان به یې سرې کړی وي، پینسي به یې اوچتې کړي وي، یو قسم ته په لاره به کوږ کوږ مازل کوي، ته به وایې چې دغه علاقې یو لوی بدماش همدغه دی. دریم والغني الظلوم، چې الله پاک چېرته مال دولت تېر کړی وي، مالدار بیا هغه په خلکو باندې ظلم کوي، نو دا کس الله پاک ته ډېر ناخوښه وي.